مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عزت والی مسلمہ قرآن فلکا سوگ دے دوکان کی دا دولت دی ایمان فلکا. سبحان اللہ. دا مغربی تہذیب نقشکل ریلت ماغو تاج ہرک دا مسلم حغزور شان فلکا. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اور ان کا ہمارا چاند قرآن ہے. سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بوقت صبح جب خورشید منہ دکھاتا ہے کوئی حرم کو کوئی میں گدا کو جاتا ہے تو دل سے پوچھتا ہوں تو کدھر کو جاتا ہے تو بر کی آنکھوں میں آنسو پڑھیے سناتا ہے. اللہ مردم بکاروبار روند بلا کشان محبت بکوئی آگ روند. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا على خير الخلق كلهم. قابل احترام شخصیات برادر محترم مولانا فضل وہاب سے آبل و رزران دے خما ورطوی اگدی روجی دی لنڈش بھی دی دال بھی غنیمت دے چدا تراوی ہوشی. او میں رستو دا ناس دے طاقت رستو دا نہیں ندیت میں عذر پیش کر او دامی اوی ورطا العذر عند کرام الناس مقبول. دلویو خلق قرآن دے عذر قبول دی. سہل دا بزور ورالے حافظ شیر سے او حافظ سے نو آصف حافظ سے بہتی دوارا نو دیتا موی چه ما غیتا عذر پیش کرو
دي دواړو وي زمون په دایره کې دي دواړو لفظ سره شته نه دواړو اوی تو دو ټوس خبرې دي که مونږ سره نه ځي نو د بیکړو په ریاست باندې به ته باندې که ته وایې چې زه ویزه کوم ما د بیکړو ریاست ته ځم ویزه به هم نه میلاوي ځکه چې د بیکړو د ریاست والي غلام حسین صاحب دا هغه ډر دی همونږ یې مجریان نو ما ورته یې سوچ مې وکړ چې دا خو ډېر دوستان دي او دا خو لوی دا سړک چې داسې نه دی دا دې په ایریا دا ټوله ریاست بیکړ دی نه ستا به د بیکړو په حکومت او ریاست باندې پابندي نه مې زه به درځم نو حاضري مې درته وکړه حافظ صاحب دې نظم کې یو خبره وکړه چې به دې ختم خوشحاله شي شرعي مسئله دا ده تفسیر معارف القرآن کې مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه لیکي چې د خوشحاله او د مسرت په موقع باندې دوستانو ته دعوت ورکول او رابلل دا سنت د انبیاء او ورپسې لیکي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله سورۃ بقره ختم کړه نو په خوشحاله کې یو اوخ اعلان کړه په دوستانو یو کړو او د دارالعلوم دیوبند بانی محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج دزی پا جہاز کی رمضان المبارک میاش رالا حافظ قرآن نو محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائے چې نن شپه به لنډې تراویح وکړو د سبا نه به بیا ختم کړو نو محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه به روزانه یو سپاره یادوله او د شپې به په تراویح کې لوستله او چې ختم یې وکړو په ذات خود د جهاد نه راکوز شو او مټیایي روړه په دوستانې تقسیم کړه دوستانی تقسیم متفقانی رازم خپلی مدعا تا یو رمضان المبارک دے قرآن کریم دے دریما مجاہدہ دا سلورما مسلمان دے او یو د قرآن کریم مقام دے دویم د قرآن کریم عشق دے او دریم نظام د قرآن کریم دے یو سړیتا د دنیا مقام معلوم دے اکلو تا بچیم دو بیٹھلیگی ولی مقام د دنیا ورته معلوم دی نو عشق د دنیا راغی نو زویلې ویزه وکړه چې توبې ته به ځي دا هغه نظام د دنیا راغی زمون شیوخ او اسلافو ته مقام کریم معلوم و نو عشق د قرآن کریم راغی نو عشق د قرآن کریم سره نظام د قرآن کریم په نافذ رمضان
او قرآن. رمضان کی مختصر خبر درته کوم. عربي هغه عظیمه ژبه ده چې د دې حرفونو کروڑها معانی دي او مطالب دي، او دا مقام صرف عربی ژبې ته حاصل دی، د بلې ژبې نشته. ټوله ورځ وایه اے بي سی ډي څه دی جوړی چې را یو ځای کې الف معنا کړي چې بي او ډبل او راوړی کړی نو بک به دې جوړ شي. نو کتاب کني هسې وایه بي بي نو هېڅ څه نه جوړېږي. خو عربي هغه ژبه ده چې د دې د حرف مقصد دی. حضرت علی صاحب تشریف فرمانے نماز خودن نماز نفس او پا حرف دبیبان دی قوم تا تقریر کئی دب سحر اذان خوش او حضرت علی صاحب دا حرف دبیب تشریح نامکمل پری خودا وہ حضرت علی سے جدید اور زمونږ کاذب علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ تعالی علیہ د دیوبند راغی کیتا د شپې تقریر کوي امتحانن رئیس سیکرٹری ہوئی بعلامہ شمس الحق افغانی بان فنون والقلم وما یسطرون بان خطاب کی علامہ افغانی کی ناست فحرف دنون وانی دماسکتن د سبا د اذان پوری تقریر او کو نیمګړی پاتې شو. حرف د نون او نون وی مېتا د مې اقسام بیان کړي چې دومره قسمه بیان دي، بیا به دې بیانو کې دادا خوبې دي او شپه ختمه شوه.